افسوس مسلمانانو ډېر زیات افسوس نن په یو منټ کې موږ 1 کروڑ نیکو ګټلو ته تیار نه مسلمانانو کو 1 کروڑ روپۍ را لچا راکول نو اسمان تم پسې خیجو دا غرنګي یو ملک تم پسې زو بل ملک تم پسې زو لیکن کو 1 کروڑ نیکي موږ په یو منټ کې ګټل دي څنګه چې په حدیث مبارک کې راځي او مفهوم دی چې څوک دا کلمه یو فیر وایي نو 100 لک نیکي وته میلاویږي او به چې 15 واری وایي نو 1 کروڑ نیکي وته میلاویږي 1 کروڑ نیکي مسلمانانو ډېر زیات دي راځي نن دا کلمه را سره وورئ دا مقرر دا مقتر لاسه کوي یقینا چې دا دوکې سترګې پټې شي دی یوې نیکۍ پسې دی یوې کلمې پسې مو تاسو ارمان کوو افسوس پکوو لیکن دغه نیکۍ بیا په لاسو باندې نه راځي راځئ نن دا اسانه کلمه زده کړئ ورځ کې 100 وارې وایئ یا یو وارې چې ووایم نو 100 لکه درته میلاویږي 15 وارې خو خامخا ووایئ چې الله تعالی راته هغه 1 کروڑ نیکۍ درکړي او که تاسو دا ویډیو شیر کړه ویډیو پوره وکتل نو ان شاء الله چې تاسو د برکت به نور خلکو ته هم پیدا ورسی او نور خلک به هم د دې نه مستفید شي او د نیکو سیزن داسې وظیفه ته خیم چې د نیکو سیزن د یو قسم لا دومره نیکۍ به وګټئ نن پیسې پرېږدئ نن وظایف پرېږدئ نن صرف دا کلمه تاسو ورځ کې خامخا د ځان دپاره د خپلو او د خپلو والدینو دپاره یو 15 پیرې ووایه خپلې والدې ته یې وبخه خپل نیکه ته یې وبخه خپل داجی ته وبخه خپل ځان دپاره ووایه خپل بیبي خاوند دپاره ووایئ راځئ نن دا 1 لاک دا 1 کروڑ نیکۍ د دې طریقه کار ته ښیم چې کومه کلمه به تاسو وایئ چې الله جل شانه به تاسو ته 1 کروڑ نیکۍ درکوي مسلمانان وروڼو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ډیرو محترم مسلمانانو په دین مینو الله جل شانه خوشاله او باد تر تازه کامیاب لره نن ډیره بهترینه د نیکو د غټلو وظیفه را تخیم مو خو پیسې ډیره وګټلې نیکایم کمی دي موږ دنیادار خبرې د دنیوي خبرې ډیره کو او نیکای کمی غټو مسلمانانو ډیره د افسوس خبره ده ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی پاک سلام فرمای صحابه کرامو ته ای زما صحابه زما د امت غریب انسان تاسو پیژنئ چې زما د امت غریب ترین انسان څوک دی صحابه کرامو ته غرض کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا د امت غریب انسان هغه دی چې هغه سره معلوم نه هغه سره دولت هم نه هغه سره بانک بیلنس هم نه هغه سره جواهرات او سره زر هم نه او کور هم نه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک تو فرمایل نه زما د امت غریب ترین انسان دا نه دی چې چا سره کور نه بنگله وسنی بلکې زما د امت غریب ترین انسان هغه دی چې د قیامت پر ورځ به سره دومره نیکی او د هغې به دومره وزن کو هغه نیکی په غرونو باندې کېښودلی شي هغه غرونه به ښکته شي مسلمانانو دومره نیکی به ورسره لیکن دغه نیکی چې کله د قیامت پر ورځ د انسان راوړي نو د چا به یې غیبت کړی په چا پسې به یې ستغه سپوره ویلي چا سره به بد اخلاق چلوي د چا به یې ځمکه نیولي مسلمانانو چاته به یې کنزل کړي د چا مثال فتور د چاته به بد سترګه باندې کتلی یعنی قسمه قسم ګناهونه به یو انسان راځي د انسان نه به دغه نیکی ختمیږي حتی تر دې چې نیکی به ختم شي او دغه ګناهونه به ته په سر باندې شي بیا به دغه انسان چې دی الله تعالی جهنم ته ولېږي دا زما د امت غریب ترین کس دی مسلمانانو تاسو اوس وګورئ چې موږ ټوله ورځ کې خبرې څونه کوو ټوله ورځ کې وظیفې څونه کوو ټوله ورځ کې داسې د نیکو هغه وظایف څونه کوو موږ هیڅ چرې نه کوو مسلمانانو موږ خبرې ډېرې د دنیا کارونه هم ډېر دي لیکن د آخرت فکر غم او د نیکو غم موږ سره نشته راځئ نن درته دا کلمه ښیم انشاءالله چې دا تاسو یو پیره ووایئ نو 100 لکه نیکی به درته میلاو شي چې کله 15 وارې ووایئ نو 1 کروڑ به درته میلاو شي چې کله 10 وارې ووایئ 2 کروڑه به درته میلاو شي چې کله 3 وارې ووایئ نو 3 کروڑه به درته میلاو شي مسلمانانو دغه رنګې چې 100 وارې دا کلمه ووایي 10 کروڑه نیکی به درته الله تعالی درکړي 10 کروڑه 100 پیرې او 10 کروڑه نیکی په ورځ کې به ته 10 لکه ګناهونه نه کوې ځکه قیامت په ورځ به ګناهونه او دا نیکی به تول کېږي لکه څنګه چې د میزان تله ده حدیث مبارکه کې راځي یو سیټ ته به د انسان نیک اعمال په تول کېږي د بل سیټ ته به ګناهونه د هغه تول کېږي څنګه چې موږ په دنیا کې نیک اعمال کوو یا بره اعمال کوو دا نیکی به تول کېږي نو چې د چا نیکی درنې شوې هغه به الله تعالی جنت ته لیږي او د چا نیکی چې کمې شوې هغه به الله تعالی جهنم ته لیږي نو دا وظیفه کم از کم 100 وارې کوئ نو تاسو ته به 10 کروڑه نیکی الله جل شانه درکوي نو دومره خبرې هم څوک په دنیا کې نشي کولی دونه ګناهونه هم نشي کولی نو روزانه چې موږ 100 وارې وایو نو زموږ انشاءالله دغه نیکی دا فرله د نیکو دا چابړې دا تله دا به درنه وي او که 100 وارې نشئ کولی خیر دی په ورځ کې خو تقریبا 15 وارې کوئ که نه چې 1 کروڑ نیکی خو ګټئ نو راځئ دغه وظیفه را سره ووره انشاءالله
وظیفه شیخ زکریا رحمت الله علیه په فضائل اعمال کې نقل کړی ده. صحیح شوه. شیخ زکریا رحمت الله علیه فضائل اعمال کې چې دا بهترین عالم تیر شوی او حواله د طبرانی هغه رحمت الله علیه یعنی طبرانی یو کتاب دی د هغې ورکړی ده. کلمه دا د مسلمانانو لا اله الا الله وحده لا شريك له احدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بيرا سره وایي شابه. لا اله الا الله وحده لا شريك له احدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لا اله الا الله وحده لا شريك له احدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. دا چې تاسو 15 واري وای 15 کروڑه نیکرت الله تعالی درکې. دا په یقین سره کوي. دا چې غب شپ خبرې نه دي. الله تعالی خزانه ډکې دي. الله تعالی هر چاته ورکي. هر څومره ورکول شي د الله تعالی په درک کې د الله تعالی په خزانو کې نه کمې راځي نو پکې چې تګ راشي. مسلمانانو دا کلمه تاسو ته په دې سکرین به مخکار ان شاء الله دا خامخا د خپل نیکو پرله درنه کوي. د خپل مردگانو د فارکه مسکم ورس کې 15 واري وای هغوی پسې وربخي. هغوی به خوشاله چې نیک بچی می پرې خو دي نیک بیبي می پرې خو دي نیک بچیان می پرې خو دي چې زمونږ د فاره روزانه مونږ پسې 1 کروڑ نیکي را بخي یعنی 1 کروڑ نیکو هغه تخپه مونږ تر لګي نو هغه به څومره خوشاله وي مسلمانانو. خامخا ان شاء الله دا وظیفه په خپل ژوند کې راول. الله تعالی مو خوشاله او باد سات. الله تعالی دې ټول مسافرو تمام حاجتونو دنیا او آخرت پوره کړي. الله تعالی مو خوشاله کړي. جزاک الله خیره.